او مهرباني یو جلکی اخیری ارته بیانوم چې ربنا نا امید کېږم. پارا نمبر 19 کې سورۃ شعراء کې تاسو ماشاءالله تلاوت کړئ. یو ډیره ښایسته خبر ارته بیانوم، د اخرنۍ خبره دا واورئ. ګورئ په سورۃ شعراء کې پارا نمبر 19 کې الله تعالی شپږ معذب قومونو ذکر کړی دی. پی در پی کذبت عاد المرسلین، کذبت لوط المرسلین، همدغه رنګ موسی علیہ السلام او شعیب علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام، ابراهیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، هود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسی علیہ السلام. دا هغه شپږ معذب قومونه دي چې رب کائنات چا باندې ځمکې واړولې، وجه راوباسولې نافرمانی، چا باندې د اسمان نه کاڼي ورولې دي او ختم کړي دي، وجه یې څه ده؟ نافرمانی. چا باندې د اوریځو نه اور نازل کړی دی، وجه یې څه ده؟ نافرمانی. څوک یې په دریاب کې غرق کړي دي، وجه یې څه ده؟ نافرمانی. چا مخونه یې مسخه کړي دي، بیزوګیان او ځناور یې تر جوړ کړي دي، وجه یې څه ده؟ نافرمانی. د خدای پاک په ځمکه باندې معاصي. ګوره دا اوه رکوګانې دي او الله جل جلاله معذب قومونه پکې ذکر کړي دي. او په دغه اوه رکو کې هغه آیاتونه دي، هغه آیاتونه چې رب سخت غصه دی پکې، رب پکې سخت غصه دی. دوی به داسې کړه چا نه یې چې موسی علیه السلام نافرماني به کړه، او چا نه یې چې رب سره به یې شرک، او چا نه یې چې په تول کې به یې په ناب تول کې به یې کمای که، او چا نه یې چې لواطت او زنا به کړه، او چا نه یې چې زما ابراهیم خلیل ګستاخی او بېدبي وکړه، او چا نه یې چې زما په نوح باندې اعتراضات وکړه، استهزاء یې پورې وکړه، خندا یې پورې وکړه، او چا نه یې چې په لیار کې غلاګانې او ډاکې شروع کړې. دا ټول ګناهونه دي، دا ټول معاصي دي. رب سخت غصه دی په دغه اوو رکوګانو کې او معذب قومونو ذکر یې کړی دی. او وجه یې څه شی ده؟ وجه یې په روی زمین باندې نافرمانی ده. څومره سخت سخت عذابونه پیراله، څومره سخت سخت تکلیفونه پیراله. خو د کمال خبره ارته وکړم، کمال خبره چې دومره غصه دی رب په دغه اوو رکوګانو کې. بیا خو په کار دا وکنه چې رحم لفظ په دغه رکو کې سره نه وینه، ځکه چې الله غصه دی. الله ولا ګناهونو د وجه نه قسمه قسم تکلیفونه دغه قومونو نه ورکړي دي، سخت تکلیفونه ورکړي دي. الله فرمایي عبرة لأولي الابصار، خاوندانو د عقل د پاره په دغه قومونو عذابونو کې عبرت دی، دینه عبرت واخلئ. الله فرمایي ستاسو نه بدنونه غټو، ستاسو نه طاقتونه زیاتو، ستاسو نه مالونه زیاتو، ستاسو نه بنین او بنات زیاتو، ستاسو نه اثر او رسوخ زیاتو، ستاسو نه خوراک خو، ستاسو نه کلاګانی او کورونه مضبوطو، ستاسو نه سورلۍ خېوي، ستاسو نه خجوند او انبیا او زندگی لیدلې وا، ارڅ در نه خو نافرمانی وکړه. رب فرمای ما ارڅ په نسخور کړه، ما ارڅ په ختم کړه، ما د زمانه رست خلقو د پاره ټول عبرت وګرځاوه. لئول الابصار، خاوندانو د عقلونو د پاره په دې کې عبرت دی. نو خدای غصه دی په دغه رکو کې. په کار د چې دلته رحم لفظ سره وینا خو ته قرآن اوچت کړه. د هر رکوع په اخر کې دا آیات دی، ان ربک لهو العزیز الرحیم، ان ربک لهو العزیز الرحیم. په هر رکوع کې دا ویلي دي چې عذاب ما ورکړی دی، خو چې څوک ما ته رجوع وکړه، ګوره زه مهربانم یما، ګوره زه په هغه باندې کرمم کړم. مفسرین فرمایي چې په دغه رکوګانو کې ان ربک لهو العزیز الرحیم شتا، او په دغه رکوګانو کې رحم او مهرباني شتا. وی چې پته لګي چې والله الله جل جلاله په نبی علیہ السلام امت باندې د هر چا نه زیات مهربان دی. دلته خو یا رسول الله دلته خو سره نه رحم لفظ راوړل نو پکار، خو چې بیا هم وروستو رب ویلي دي چې عذاب خو مه ورکه. خو ګوره داسې هم نه ده، رب د مهربانم دی، رب د مهربانم دی، رب د عزیزم دی، رب د رؤوفم دی. او هر رکوع اختتام یې په دې آیات باندې کړی. اوه واړه رکوګانې ان ربک لهو العزیز الرحیم. نو پته لګي چې زما او ستا رب ډېر مهربان دی. او دغه خلک یې زما او تا دپاره عبرت نشانه جوړه کړه. رسول الله ته څه فرمایي؟ یا رسول الله ستا امت کې هم ډېر ګناهونه به خو وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. یا رسول الله دغه سي عذابونه خو به نور کومه، څنګه چې مخکینو خلکو له ورکړي دي چې مخونه ولا بدل کړم، بیزوګیان زناور ترې نه جوړ کړم، د کاړو باران پرې وکړم. یا رسول الله وجه یې څه ده؟ انت فیهم. یا رسول الله ته په دوی کې